به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. رب العالمین قرآن شریف دی آیت کے د مسلمان د زجر د پاره او د زورن د پاره یو قاعده ذکر کړي. او قاعده دا ده چې اے د ایمان خاوندانو کله کله ز پتا سو ازمائش کوما. الله کله په انسان ازمائش کوي نو دته داسې یو شی را مخامخ کی ګوري چې دې دا کار کوي او کنه کوي هغه شي کې د الله مخالفتي په دې امتحان کوي چې ته د الله خلاف کې کنه کې نو کده انسان د الله د خلاف او د دشمنۍ نه ځانو ساته خو کامیاب دی او که په دغه امتحان او ازمایش کې ناکام شونه برباد دی. د حدیبیه د سفر په موقع باندې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه د مدینې نه احرام وتړو قانون دا دی چې سړی عمره لذي او په میقات تیریږي دی به د میقات نه د عمرې نیت هم کوي احرام به هم تړي. سنچی هجری و د ذوالقعدې میاشت وه نو رسول الله مبارک او صحابه او د ذوالقعدې نه د عمرې نیت وکړو احرام یې وتړه او عمره کې قانون دا دی چې دی به ښکار نه کوي د اوچې دریابي ښکار کولی شي خو د اوچې ښکار بالکل بند دی نشي کولی چې نیت یې وکړو احرام یې وتړه د اوچې ښکار دی بالکل نشي کولی دا قانون دی بند. که دله مرغۍ مخې له راله که دله اوسۍ مخې له راله که دله یو صحرایي بل شی مخې له راغی د هغې ښکار او د هغې خوراک جایز و دی به هغې له ګوتې نه وړي نو چې دی را روان شو نو الله پې اوس ازمایش وکړو ښکار به راته د اوچې ښکار او دوی سره به د خپو کې اوړېده هغه صحرا وه بیابانونه دي او دشتې دي د مدینې نه چې راځي مکې ته هغه ښکار به د دې لاسو خپو کې اوړېده نیزو له به یې مخې له راغی خلک خو ښکار په نیزه کوي د نیزې د څوکې له به راغی الله ازمایش کو چې ګورو د ښکار د ګوتې وړې او که نه وړي. دلته خو زه نه یم الله خو مخامخ مونږ ته نه ښکاري دلته کې خو داسې طریقې سره چې دې ما ته ګوري خو ما نه اگر چې رب العالمین د هر څه نه هر وخت کې خبردار دی ګوري رب العالمین چې زه ګورم تا چې تا ته زه نه ښکارم ته ما نه پټ دې هېڅوک نشته دا ښکار راخلې که نه راخلې. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان خاوندانو لیبلونکم اللہ بشیء من الصید الله پتا سو ازمائش کوي
علماء لیکي بشیء من الصید دو قسمه دی، یو دا اوچ دی یو دا لمدې دی. د دریاب دلته کې بشیء من الصید نه د اوچ مراد دی، د اوچ ښکار. تنالوه ایدیکم ورماحکم، ستاسو لاس او ستاسو نیزې له خوا راغی. اوس چې داسې ښکار راشي نو بندوي راشه مړه رونیسا او شیطان لکه هیلیم جوړی چې مړه دا خو ښکار نه دی، ښکار خو دې ته وایي چې ورپسې منډې وی. اوس که زمونږ خلکو دا هیلې به جوړولې، مړه ښکار خو دې ته وایي چې منډې ورپسې وی، مړه ښکار خو هغې ته وایي چې جال ورپسې ځغلی، مړه ښکار خو هغې ته وایي چې پچی ورته کېږدې او پکې راونیسې، مړه ښکار خو هغې ته وایي چې په غشي ولې، په لیندور پسې اس ورپسې وځغلی، سپي ورپسې د ښکار وځغلی. دا به مونږ هیلې جوړولې. دا خو زما لاس ته دی راغلی، دا خو زما د نیزې دي سوکې له راغلی دی. ګوره اوس هلته شیطان لګیا دی وسوسه اچوي. دلته رب العالمین وایي چې د اوچ ښکار به بالکل نه کوې، هیلې به نه جوړی، بانې به نه جوړی، نه به کوې. تنالوه ایدیکم ورماحکم، ستا لاس او ستا نیزې له ښکار راغی. لیبلوکم، الله وایي دا مې څه له وکړل، ښکار خو د انسان نه تښتي، دا مې څه له وکړل. لیبلوکم من یخافه بالغیب، زه ګورم چې ما نه څوک یریږي، ما نینی، ما په سترګو نینی، زما اواز نه اوري، ګورم چې څوک ما نه بیا یریږي. د پچا په زړه کې د ما یره پرته ده. د ازمایش او د امتحان کې څوک کامیابیږي او څوک ناکام کېږي. که چا راواغېست دا ښکار، هیله بانې جوړه کړه، الله فرمایي فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. که چا دا راواغېست دا ښکار، دردناک عذاب به ورکوم. لیکن صحابه د چا غېږ کې لوی شوي د رسول الله مبارک په غېږ کې، هغوی سوال نه پیدا کېږي. ښکار غوښه خوږه ده، مونږ وږي یو. ښکار غوښه ترسکون هم ده، مزېدار هم ده، مونږ وږي یو. مونږ سره روټۍ نشته، ستوان خورو، ستوان به یې خوړل. ته خو تیار ښکار دی، هیلې باندې نه کوو، نه ګوتې مو له نوړو، کامیاب شو. بل طرف ته بل مثال در کوم، د داود علیه السلام قوم دی. قرآن شریف د هغې ذکر هم کوي. د داود علیه السلام قوم په ایله کې اوسېده. ایله د مدین او د کوهي تور په منځ کې ده. توره پورې خو زه تللی مخکې نه یو تللی. د کوهي تور او د مدین، موسی علیه السلام چې مدین نه راته کوهي تور ته راغلی دی، د کوهي تور او د مدین په منځ کې ده، د بحر قلزم په غاړه ایله ښار. داود علیه السلام قوم دقه هلته اوسېده. په هغې باندې د خالي په ورځ ښکار بند و، نه به کوې. دا به ستاسو عبادت ته اوزګارئ. لکه مونږ خلکو باندې چې د جمعې ورځ د عبادت لپاره ده، مخصوص عبادت دی. اگر چې په مونږ باندې د جمعې په ورځ تجارت او ښکار بند نه دی، یار یو ټیم کې بند شي. اذان چې وشو بند، تجارت بند. اذان چې وشو بخور چاری به دې په اوږه کې بند. اذان چې وشو زمینداری بند، مزدوري بند، ختم. او چې کله منځ وشو نو بیا الله وی فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. زه بیا چې سم خوښي کوئ، ځان له تجارت کوئ او که ځان له مزدوري کوئ او که رزق ګټئ. مونږ باندې لږ وخت کې هر څه بند دي. د جمعې په ورځ هغې باندې د خالي ورځ داسې وه لکه مونږ له جمعه او په هغې یو شی بند و، د خالي په ورځ چې ښکار دی، عبادت به کوئ. اوس رب العالمین په هغې امتحان وکړو. دلته د رسول الله مبارک په امت هم امتحان وکړو، په هغې هم امتحان وکړو. قرآن شریف کې الله فرمایي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. تپوس وکړه د دې یهودیانو نه، د رسول الله مبارک زمانه کې چې کوم یهودیان دي، تپوس وکړه هغه کلي، د هغې کلي خلک چې د دریاب په غاړه، بحر قلزم په غاړه باندې اوسېدل. اذ یعدون فی السبت، خالی پر ورځ هغوی ظلم وکړه که هغوی به څه چل کو. اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لا یثبتون لا تأتیهم کذلک نبلوهم بما كانوا یفسقون. خالی پر ورځ به الله په هغې م امتحان کو، کبان به ډېر زیات شو، دې غاړو له راتلل او ټوپونه به یې وان، لکه نورو ورځو باندې نه، او نن خو کبان ډېر زیات دي. اوس د رسول الله مبارک صحابو حیلې بانې ونه کړې. هغې ویل نه 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 نه، ښکار خو زما نیزې له راغې، زما لاس ته راغې. نه نه، الله بند کړی دی چې حرام کې به څوک ښکار نه کوي، نه کوم. هغوی څه چل وکړو، هغوی به د خالي پر ورځ ورته کونډې ور واچول. کبان خو به ډېر پکې به ونښتل، د اتوار په ورځ باندې به یې راوښکل. همون خو د خالي پر ورځ ښکار نه دی کړی، مونږ خو د اتوار په ورځ وروسته خالي پر ورځ بیا جالونه ور وغورځول.
کبان خو به ډېر زیات و پکې به ګیر شو. اتوار پر ورځ به هغه جال راویسته، خالي پر ورځ به ورته جال پټۍ وتړله. مونږ خلک جال پټۍ تړو. اتوار پر ورځ به یې راښکاره غونډ به یې کړل. خالي پر ورځ یې ورته ډنډونه جوړ کړي وو، کبان به ډېر وو او ډنډونو ته به کبان رالل، بند به یې ورته وتړه. چې اتوار ورځ به شوه نو کبان به یې ترې راویستل. هلکه خطا سو ظالم بچو، ښکار وکړه. الله خو خالي پر ورځ در باندې ښکار بند کړی دی. نه نه جي مونږ خو خالي پر ورځ نه دی کړی، مونږ څه پر ورځ باندې کړی دی؟ اتوار پر ورځ. لیکن جالونه او کونډې او جال پټې او ورقونو کبان راتلل، دا به په کومه ورځ باندې کېدل؟ د خالي پر ورځ. الله هغه ازمایش کې صحابه کامیاب کړل، دی ناکام شو، دی به کبان رستل او بازار کې به زبردسته خرڅول او بلا پیسې به ګټلې، ځکه کبان به ډېر زیات و، غټ غټ کبان به. الله وی دی تجاوز وکړه زما د حکم نه، زما د حکم نه وتون کې خلقو. نو الله هغه خلقو سره څه چلو کو؟ قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا يفسقون فلما قرآن شریف کې عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. درې ډلې شو قوم. یو ډلې به وي چې مونږ خو ښکار د خالي پر ورځ نه کوو، مونږ خو ښکار د اتوار پر ورځ کوو. بلې ډلې به وې چې نه لکه مه کوئ، ګناه ده، ګناه ده، ناروا دي، حرام دي، خدای ته وګورئ مه کوئ. که تېره وباسې د اتوار پر ورځ خو جال خو دې د خالي پر ورځ وغورځوو، که تېره وباسې د اتوار پر ورځ کونډه خو دې خالي پر ورځ واچوله، که ته اتوار پر ورځ باندې راوباسې جال پټۍ خو دې خالي پر ورځ وتړله، بند خو دې خالي پر ورځ کوله. که مه کوئ، هیلې باندې مه کوئ، خدای ته وګورئ. مقصد همغه دی که نه؟ یا د خالي راوښکل یا د اتوار راوښکل. هغوی به وي. یو درېیمه ډله وه، هغوی په زړه کې خفه و چې دا ښکاریان ظالمان د خدای د حکم خلاف ورزي ولې کوي؟ نو د نورو ته به وی چې دا چا منع کوله، وی مه منع کوئ، پرې چې خدای هلاک کړي. مې منې کوئ، پرې چې خدای پاک هلاک کړي. دی ولې د خدای د حکم خلاف ورزي کوي؟ هغوی به وایي دی نه مونږ منې کوو، ځکه مونږ هم وایو چې خدای هلاک کړي، نو ښه ده ځکه د خدای د حکم خلاف ورزي کوي. مونږ ځکه منې کوو چې معذرتا قیامت پر ورځ به الله مونږ نه تپوس کوي چې مونږ وایو چې الله مونږ خپله فرض ادا کړي. الله ورسره څه چل وکړ؟ هغې خلکو سره دې سره د دې د صلح حدیبیه خدای ورکړه صحابه وله، د الله حکم یې ومنه، ازمایش کې کامیاب شو. او هغه صلح حدیبیه د مسلمان لپاره فتح عظیم شه. مکه خدای فتح کړو، مسلمان د 1400 نه خدای پاک 1,40,000 ته د پیغمبر مبارک د سترګو مخکې ورسول. مسلمان زیات شو د دې حدیبیې د صلح د برکت. انا فتحنا لك فتحا مبینا. هغې ویل نه کوو مونږ د احکار بند احرام کې لاس له راځي، نیزو له راځي، خپو له راځي، بلکل نه کوو چې الله خفه نه شي. الله ورسره څه وکړل؟ مکه فتح حجة الوداع د پیغمبر مبارک هله د دنیا نه تللی دی چې خپل امت یې د 1,00,000 نه زیات په خپلو مبارکو سترګو لیدلی دی. الله زیات کړل. هغې سره الله څه چل وکړو؟ رب العالمین ورسره دا چل وکړو چې چا دا ښکار کو کونو قردة خاسئین، خدای دې بیزوګان جوړ کړل. دروازې ماسخوتن مازدیګر به دغسې ګرځېدل، کبان به خرڅول تاجران، دې سره به په جوماتونو کې موړېدل لوړېدل، دې سره به خپل منځونه هم کول، خپلې کلمې هم ورسره وې، خپل ذکر و اذکار هم ورسره کول، هر څه کول. د داود علیه السلام خوا کې مو مه کوئ، مه کوئ د خدای خاطر وکئ. نه نه جي مونږ خو خالي پر ورځ کار نه کوو، مونږ خو اتوار پر ورځ کوو. د شپې کوټ کورونو ته ننوتل، ماسخوتن دروازې بندې کړې، سار راونوتل. هلکه دا دروازې خو دوی خو بېګا مونږ سره وو، دا دروازې بندې دي. دا ولې بندې دي؟ چې دننه یې دروازې ورپسې ماتې کړې، ویې کتل ټول بیزوګان او شادوګان دي. هغې سړو نه بیزوګان او شادوګان جوړ شوي دي. چې کم ماشومان ورسره وو هغې نه هم ورسره خدای جوړ کړل، چې کمې ښځې ورسره وې د هغې نه هم خدای پاک جوړ کړل، چې کم بوډاګان وو د هغې نه هم خدای پاک بیزوګان او شادوګان جوړ کړل. او چې دوی به ورننوتل سترګو نه اوښکې روانې وې. مفسرینو لیکلي دي عقلونه د انسانانو، شکل مخ ټول د بیزو، لاس د بیز، خپې د بیز، وجود د بیز. وایي چې وربلله دا نور خلک چا چې منع کوله او چا وایي چې پرېږدی چې دا خدای هلاک کړي. ولې دا ظالمان د خدای د حکم خلاف ورزي کوي؟ هغه دواړه ډلې خدای بچ کړلی چې دوی به ورلل نو ادي ته به رالل، جامو ته به یې رانږدې شو، جامې به یې وله
ښکل کړې بوی به کړې او سترګو نه اوښکې روانې یو کس پې پېژنده دا دی دا دی دا دی دا دی دا دی یو کس پې پېژنده لیکن شکلونه ټول د بیزوګانو دي او 3 ورځې کې دننه خدای پاک ټول مړه کړل مردار یې کړل ازمایش چې کله راشي الله تا ګوري چې زړه ټینګی که نه ټینګی ازمایش چې کله راغی الله تا ګوري چې ته دا سترګه ټینګی که نه ټینګی ازمایش چې کله راغی تا الله ګوري چې دا ژبه ټینګی که نه ټینګی ازمایش چې کله راغی الله تا ګوري چې ما خو در باندې ازمایش وکړو زما منې که نه منې لکه زما رونو نن زمانه کې چې موبایل ستا دپاره کم ازمایش دی لوی ازمایش دی مال او دولت چې کم نن ازمایش دی بچې چې نن کم ازمایش دی موټر چې تا دپاره نن کم ازمایش دی او کارخانه او دولت او د دنیا چهل پهل چې تا دپاره نن کم ازمایش دی الله ګوري چې ته څه کوې موبایل تا لاس کې واخیست ګورم چې په دې ته ماسخوتن تا کولو کو د مولانا صاحب تقریر اورې که دا ته په خپل یو سړی دی ډاکټر دی هغې په خپل کار کې استعمالوي یو سړی دی انجینیر دی هغې په خپل کار کې استعمالوي یو سړی دی تاجر دی هغې په خپل کار کې استعمالوي یو عام انسان دی یاره زه پې د مولانا صاحب بیان اورم زه په هغې کې استعمالوم او که نه بټن دی والا بل خوا ته د فلم پې وکته بټن دی والا او بل خوا پې بربنډه جینۍ وکته بټن دی والا او بل خوا دې په ډرامه وکته بټن دی والا او بل خوا دې په بربنډ تصویرونه وکتل ګوري اوس لیبلونکم الله پتا ازمایش کوي په صحابه یې په ښکار ازمایش وکړو د داود علیه السلام په قوم یې د خالي پر ورځ په ښکار ازمایش وکړو دا تاله ښکار دی ښکار په دې ګوري چې تا پې ښکار کم که دې پې ښکار نه کم د خدای مقابله خو موږ نه شو کولی قسم په خدای کې وکړې که ډېرې چغې د مولا مقابله به وکړي خو د خدای نه شي کولی د تبلیغ والا مقابله به وکړي خو د خدای نه شي کولی د ګیرې والا مقابله به وکړي خو والله که د خدای وکړي د پلار به وکړي پلار به وایي مه کوه مه کوه کوم یې زه ستا را باندې څه جذباتو کې به راشي کبر به وکړي بدماشي به وکړي قسم په خدای که د خدای وکړي نه پورې د الله د ډینګي ماشي علاج تر نن پورې پیدا نه کړی شو ډاکټر چې دا وایرس په څه ختم شي د جراثیم په څه ختم شي که داسې انجکشن ووامه که دا تا وم چې هېڅ تکلیف درته ونه رسوي نه عرضي ډریپونه ورته ښه جواب پیراسټیمول ورکوه چې طبع ختمه شي ورو ورو به دا شی ختمېږي مړه تا سره د خدای د یو ماشي علاج نشته ته به د خدای د سپېړې څه علاج وکړې د الله د زلزلې به ته څه علاج وکړې یو جړق در باندې راشي قسم په خدای که دا بلډنګ هم راټینګ کړي سیلاب در باندې تا راوسته الله پاک په غاړو کې در باندې رب العالمین زلزلې راوستې پولونه یې غټ غټ یوړل غټ غټ پولونه د خدای سیلاب ته پول ټینګ شو د سوات پول دی وګوره د دلدار ګړی پول دی وګوره د ابازو پول دی وګوره کم ورته ټینګ شو هغه لنټري سیخونه چې هغه په کرینونو باندې خېجولې دي او چې د الله سیلاب پرې راغی نو زه چکدرې ته تلم د چکدرې د پول هغه تختې هلته پرتې وې لنټري تختې داسې به نه کوو الله سره نه شو کولی مقابله خدای ته مخکې دی نه شو الله یو څپېړه چې راکېس بني په ځمکه کې دننه 20 کیلومیټر او 10 کیلومیټر او 21 کیلومیټر لاندې په ځمکه کې دومره جوور دی کې یو ډک ورکي یو دوه تختې وجنګوي زلزله راشي دریاب هم په مخه والي رب العالمین الله په ما ورته ازمایش کوي چې ته د ازمایش کې کوم ځای ته رسېږي مونږ خو خوشحاله یو لکه د داود علیه السلام قوم خوشحاله و کبان خرڅېږي او پیسې ګټي او چې چا به خالی پر اس کار نه کور پورې خاندل مړه پیسه مونږ وګټل تاسو هسې لګیا یې مونږ دولت وګټه مونږ دونه کبان راوویستل مونږ خالی نه راوباسو مونږ خو اتوار پر ورځ باندې کبان راوباسو هلکه خبیثه راوباسه اتوار خو جال دې څه پر ورځ باندې واچو خالی پر ورځ هیلې جوړوي ځان له نن سبا هم د حرام خورۍ دپاره خلک قسم قسم هیلې جوړوي که زه ورته وایم چې دا شی حرام دی 20 هیلې به جوړېږي که زه یم دا ګناه ده ګناه ده ګناه ده 20 هیلې به جوړېږي 20 بانې به جوړېږي چپ به دي چې خدای دې سره څه کوي که زه یم مه کوه بچوله دا حرام خوري 20 هیلې به جوړېږي ما به پړ کړي ما به چپ کړي چې خدای دله څه جواب ورکړم دقسې به هغې مې مونږ خو خالي پر کار نه کوي توار پر کوو او خندل به د سپین ګیرو ته ګوره دې پاک دامنو ته ګوره مونږ دې پیسه ونه ګټله
دی اتوار او ګل پر لګیا دي کونډې نیسي یو کبې ونه نیوه هم څومره کبان خرڅ کړ منډۍ ډکې مو خرڅ کړې څونه پیسې وګټلې لیکن څوره د پس بیا هغې ورپورې خندل بیزوګان ته خدای جوړ کړ شکلونه بدل شو مسخ شو مسخ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې کله مصر ته او صحابه وسره دي او مصر فتح شوی دی صاحب او مصر خو د زمانې قدیمي لوی ښار دی سړی وایي چې کله به وینم دا خود هغه ښار دی چې فرعون موسی علیه السلام یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام دا لوی ښار دریای نیل دا به کله وینم چې کله روان دی حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ گورنر عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ هغې ورته وایي او د ګیر په مصر کې چې کومې ښځې وې او کوم کافرانو هغې جال جوړ کړ د الله را طرف نه ازمایښت دی او د هغې جال دی جال یې وتړه څنګه جال یې وتړه جنکۍ راویستله مصر خلک ما په خپله ولیدل خشته خلک دی ډېر خوبصورت او ډېر مزیدار او خشته خلک دی حسن په دغې خلکو کې دی ځکه خو امام شافعي رحمت الله علیه وایي که نه وایي چې مصر کې دې ښځه نه کړې تاړو ښځه نه ده کړې چې مصری ښځه دې نه ده کړې اړو ښځه دې نه ده کړې هغه جنکۍ ورته په بازارونو کې کېنولې هغې یې پوی کړې مخکې نه ټرین کړې سرونه به سرتور کې مټې به ښکاره کې مخونه به سرتور کې او ځان سره سامان کېدی د خرڅولو والا دا مسلمانان به راځي دا په ګن کې مبتلا کې